د زنانو دپاره یو څو مسلې بیانوم چې خاص کر د روزې د میاشتې مسلې دي چې کله کمې زنانې ته د روزې په حالات کې روزه نیولې وه او دې ته حیض رالی ناجوړي راله، که هغه سهار وي، غرمه وي، ماپښین وي، مازدیګر وي، چې کله هم دې زنانې ته دا ناجوړي راله نو دا کولی شي چې دا خوراک او چشک وکړي. پر دې باندې دا لازمه نه ده چې دا تر ماښامه پورې خوله یې بنده ساتلي نه خوراک کوي نه چشک کوي، بلکې دا به خوراک او چشک کوي. د دې روزه ختمه سوه، خرابه سوه، بیا به دا روزې راګرځوي. او بلې زنانې بیا د روزې په حالات کې حیض ورته راغلی وي، لیکن یو ورځ داسې وسوه چې روزه والا د روزې میاشته والا او دا یا ماپښین یا مازدیګر دا صفا سوله، حیض یې ودرېدی، ناجوړي یې ختمه سوله، نو دا به فورا غسل کوي، صفا جامه به اغوندي، بیا به امساک کوي، تر ماښامه پورې به بیا خوراک او چشک نه کوي. ځکه دا د روزې عزت ته چې دا صفا سوله، که په هر وخت کې صفا سوله، مثلا ماپښین ولا یا مازدیګر و، په دې ټیم کې دا مرض یې ختم سو، بس فوراً به دا غسل کوي او دس به کوي او دا به غسل کوي او صفا جامه به اغوندي او دا به امساک کوي، یعنی ماښام تر اذانه پورې به دا خوراک او چشک نه کوي. دا د روزې عزت ته، خو دا روزه نه ده. یوې زنانې ته د روزې په حالات کې روزه یې نیولې وه او حیض ورته رالی، ناجوړي ورته راله، د دې روزه ختمه سوه، خرابه سوله. پر دې باندې لازمه نه ده چې دا خوله بنده وساتي، دا خوراک هم کولی شي، چشک هم کولی شي، که هغه سهار وي، غرمه وي، ماپښین وي، مازدیګر وي، چې په هر ټیم دا ناجوړي ورته راله، روزه یې خرابه سوله، نو خوراک او چشک کولی شي. او بلې زنانې بیا دا مرض ماپښین ودرېدی، مازدیګر ودرېدی، یعنی دا ناجوړي یې ختمه سوه، حیض یې ختم سلو، ماپښین وخت خو د روزې میاشته وه، ماسپښین باندې د دې مرض ختم سو یا مازدیګر مرض ختم سو، د حیض یې ختم سو، نو دا به فورا غسل کوي، صفا جامه به اغوندي او دا به امساک کوي، تر ماښام اذان پورې به دا خوراک او چشک نه کوي. ځکه دا د روزې عزت ته، دا د روزې عزت ته، خو روزه نه ده.